سنو ډېر اهم جزئیات هم دي دې مسله کې خو زه به اختتام کې یو بلې ضروري مسلې طرف ته راشم او هغه دا او ډېره زیاته ضروري ده دریم نمبر مسله دا ده چې کم الکان او کم جینکې ابتدا کې د روژې د فرضیت عمرونه راشي نو اکثر میندې خاص کر او پلاران عام عموماً چې کله 11 کالو یا 12 کالو کې جینې بالغ شي یا الګ بالغ شي نو مور ورته وایي چې بس روژې منی سه کمزورې ده وړه ده ماشومه الګ وړوکی دی سبا له به سکول لځي ټیسټونه یې دي وغیره وغیره یا ساده دا زموږ د معاشرې یو د ناسور حیثیت دا مسله لري چې مونږ هغه خپلې بچیانې چې په کم عمره کې بالغې شي نو بیا مورو خاص کر او عام طور باندې پلار دغه ماشومه باندې روجې نه نیسي زه یوه نیسه او بله مه نیسه خیر دی یا کم الک وي سکول لځي راځي وړوکی دی بالغ شو مور او پلار ته پته ولګېدی چې دی بالغ شو علامات د بلوغت پکې ښکاره شول بیا هم موږ په الک باندې چې عمر یې کم دی 11 سال یا 12 سال یا 13 سال چې ماشوم دی او بدن هم کمزوری دی روجې په نه نیسي یا څه دا مسله واورئ یو بالغ کېدل دي په اعتبار د عمر سره او یو د الک او د جینې بالغ کېدل دي په اعتبار د علامات د ښکاره کېدو د بلوغت سره یاد ساتئ چې کچره یو الک یو جینې علامات د بلوغت پکې ظاهره شول علما لیکي چې کچره یو 9 کالو ماشومه ده او هغه ووایي چې زه بالغه شوم د اقرار به قبلولی شي 9 کالو پورې او د زنانو بلوغت خو واضحه ده دین کې شرم نه دی پکار زنانه کله بالغه شي علامات څه دي علامات دا دي چې زنانه جینې باندې ماهواري بیماری راشي او یا بعض فقهاو یو بل صورت لیکلی چې یو جینې ده او کم عمره کې واده شوه او خاوند سره وخت تېرېدو او هغه حامله شوه اولاد امیدواره شوه بیا هم بالغه ده نو که کومه جینې باندې ماهواري بیماری کومه ورځ باندې راغله په دې ورځ باندې دا جینې بالغه شوه په دې باندې مونځ هم فرض شو او روژه هم په فرض شوه اوس که ته وایې چې بیا خو کمزورې ده او سکول له به ځي د دې بندوبست رب ذوالجلال فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها خدای پاک چا باندې دومره بوج نه اچوي چې انسان د هغې بوج اوچتولو تابع نه وي وس او طاقت یې نه وي چې کله ماشوم بالغ شي او بالغ شي هغه باندې روجې نیول فرض دي اوس که وایي چې سکول له ځي ټیسټونه به وي سکول له چوټي ورکول مونږ مزاج نه مني او روژې فرضي روژې له چوټي ورکول زمونږ عادت جوړ شوی دا کلم غلطه ده پکار دا چې مونږ کمزورې ده ماشومه یا ماشوم وړوکی دی عمر نه کم دی یو میاشت سکول چوټي په راواخله شپې خوراک وکړي ویټامنز دعایانې وخوري خو لیکن حتی الامکان چې څومره د دې جینۍ یا د الګ تابع او طاقت وي او شرع طرف نه معذوره نه وي دا جینۍ او الګ به روجې نیسي او دا خبره زه څه کار سکول غواړم تېره ورځ باندې ماله یو کال رالو چې ما لور ده او 11 سال ده او بدن نه کمزورم ده وړه وړه ده یا لوبې کوي او بیماری راله بالغه شوه روژې به نیسي او که نه نو ما چې دی خو تاسو خپله دا خبره وکړه چې بالغه شوه روژه فرض شوه ایجي کمزورې ده هغه بیا الله پاک ویني ګوري کم حده پورې نشي نیوی اسلام معذوره ګڼي هغه ځان له خبره ده
خو زما او ستا په سوچ باندې چې واړه ده او کمزورې ده مور او پلار ته خو د 10 کالو بچی هم وړوکی ښکاري نو لہذا په دې مسله کې احتیاط پکار دی د چا په کور کې بچیانې وي الکان وي او بلوغت ته ورسېږي لکه الکان چې کم بلوغت علامت دی هغه ټول تاسو ته واضحه ده چې الک بالغ شي په علاماتو سره او یا جینې بالغ شي په علاماتو سره نو دا به روجه نیسي روجه به فرض ده حضور نبی پاک څه فرمایي 7 کالو ماشوم وي مونځ ته حکم ورته کوه چې د 10 کالو شي مونځ نه کوي او څپېړه نیمه ورکوه علماو د دغې حدیث لاندې لیکي لکه څنګه د مونځ حکم دی چې 7 کالو کې به ورته حکم کوي 10 کال نه به وله زوره نه ورکوي دا حکم د روژې دپاره هم دی چې کله ماشوم او ماشومه د 7 کالو شي کله ناکله یوه نیمه روژه په نیسه چې 10 کالو شي خامخا ضرور په روژې نیسه چې منټلی طور باندې کله دا بالغ شي یا بالغه شي چې دا روژې نیولو ته بیا تیار وي نو د دې د وجې نه اسلام وایي چې یو علامات ته بلوغت دي چې هغه په کم عمر کې د 9 نه باندې جینې او د 12 نه باندې الګ که چېرې بلوغت رالو علامات ته بلوغت رالل دا به روژه نیسي او یاد ساتئ خپلو بچو غاړې مه بندوئ مور و پلار غاړه هم بنده شي او د بچو غاړه هم بنده شي او یو په اعتبار د عمر سره بلوغت دی یو الک دی یا یو جینۍ ده او هغې باندې بیماری رانغله او هلک هم علامات د بلوغت ښکاره نه شول ان تر دې پورې چې 15 کالو شو نو چې کله هلک او جینۍ د 15 کالو شي اگر چې جینۍ باندې بیماری رانغله او هلک لا بالغه نه دی نو په اعتبار د عمر سره بالغ ګڼلی کېږي نو 15 کاله په عمر کې به هلک او جینۍ خامخا روژه نیسي که جینۍ باندې بیماری راغله او که نه که هلک باندې علامات بلوغت ښکاره شول او که نه 15 کاله عمر کې به جینۍ هم روژه نیسي او هلک به هم روژه نیسي او دا تاسو هم د معاشرې افراد یئ ضرور د دغې مسایلو تاسو ته هم ضرورت دی او تاسو ته به هم پته وي چې ډېر هلکان او جینکۍ خویندې بچیانې هلکان بچي ډېر د روژې د دغې عظیم عظمت نه محرومه پاتې کېږي یا د سکول بهانه یا د صحت بهانه یا د کمزوري بهانه یا د کم عمر بهانه د خدای پاک د هر چا نه علیم هم زیات دی رحیم هم زیات دی قادر هم دی مقتدر هم دی چې خدای پاک په چا باندې په کم عمر کې کم مونځ او د فرضیت راوستی یا چا باندې روژې فرضیت راوستی الله پاک د موږ ستاسو نه ډېر کریم دی بندگانو باندې زیات مینه محبت لري نو د دې د وجې نه دغې مسلې هم حد درجې ضرورت و په دې بنیاد باندې دا چند مسایل و اگر چې 2-3 مسایل نور هم ضروری بیانول پکارو خو لیکن وخت اختصار د وجې نه په دې باندې اکتفا کوم الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو د دین پوهه او په دین باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمای و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین